الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دې مېر مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم په حوالې سره منعقده ده. محترمه دلته سټیج باندې ګڼ شمېر لوی علما تشریف فرما دي. من مخکې هغوی تاسو ته ډېر ښایسته انداز کې مدلل بیانونه هم وکړله. وخت هم د مازدیګر د لمونځ انتهایي په سر دی. د دې وجې نه مختصر الفاظو کې په خپل عنوان څو معروضات ګزارشات څو جملې عرض کوم انشاءالله. محترمو نن تاسو وګورئ د ستاسو بچو ختمونه کړي دي، پګړۍ ورته په سر شوي دي. کله هغوی خبرې ته تاسو سوچ وکئ د یو چا بچی وي تکلیف یې ورباندې یو څوک له دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي. موږ او تاسو دنیا کې د هغوی څومره شکریا ادا کوو، احسان یې بنو. تېر کال که تاسو ته یاد وي همدا د جنورۍ میاشت وه. د میډیا په ذریعې باندې شاید چې تاسو کتلي وي د کوهاټ کې یو مدرسې کې دستاربندي وشوله. هغه محتمیم صاحب هغه طالبان هغه د حفظ ماشومان چکر ته بوتلله. خواته دلته نږدې تان د ډیم په نوم باندې یو ډیم دی. په دې کې په کښتۍ کې دغه بچو ته چکر ورکوو. هغه کښتۍ ډوبه شوله. 250 ماشومان په دغه کښتۍ کې سواره وو. د 3 ماشومانو نه علاوه هغه ټول ماشومان پکې شهیدان شوي وو. زم په دغه جمعه باندې کرک ته روان وم جلسې ته. همدې مدرسې ته ورغلم د تعزیت دپاره. ضمناً د خبره کوم دغسې یو اجتماع منعقده وه، تعزیتي پروګرام و د هغه بچو والدینو. هلته ما ورته تعزیتي بیان کوو. دې دوران کې تاسو ته به پته وه دغه ماشومانو لاسونه د چا لاسونه څو ګنټې بعد راویستې وو، د چا له څو ورځې بعد راویستې وو. ټول لاسونه یې راویستې وو، لیکن یو بچی و چې 6 ورځې او 6 شپې تېرې شوې وې د دغه بچي لاس نه میلاوېدلو. په دا ټایم کې ورپسې اپریشن شروع. په دې دوران کې اطلاع راغلله ویل هغه بچي لاس هم پیدا شولو. او دې د محترمو تاسو به کتلي وي کله چې یو څوک اوبو ته ورغورځېږي 100 ګنټې ورځ نیمه بعد چې کله دغه لاس راپورته کوي هغه اوبو خراب کړی پړسولی وي روز کړی وي. لیکن دغه حافظ قرآن د دین او د قرآن سره تعلق لرونکی دغه طالب 6 ورځې او شپې بعد چې کله دغه لاس د دغه ډیم نه راوځي دنیا والا تماشه کوي. هغه تر تازه دی، هغه روغ جوړ دی، هغه صحیح سالم دی، اوبو هغې ته نقصان نه دی رسولی. الله رب ذوالجلال د دین او د قرآن د طالب مرتبه دنیا والا ته ورښایي. او دا لمبیک لږ چای راته راکړه. او دا انبیاء کرام علیهم السلام خصوصیت وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق. الله پس مکه باندې حرام کړی دي دا د انبیاء علیهم السلام جسمونه نشي خوړلی. الله پیغمبر خپل قبر کې ژوندی دی، هغه ته رزق ملاویږي. بلکې زمونږ ستاسو عقیده ده، زمونږ د عقیدې کتابونه هم لیکلي دي، زمونږ د عقیدې کتابونه هم لیکلي دي. الان کما وزیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر مبارک چې 1400 کاله مخکې څنګه د پرکړه شوی و نن هم په حق خپل حال له تر تازه دی. نن هم په هغې کې څه قسمه تغییر او تبدیلي نه ده راغلې. بلکې زه د دې نه مخکې ووایم زموږ او ستاسو عقیده ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دنیا کې مرګ راغلی دی، دنیایي ژوند او زندگی ختمه شوې ده. د هغې نه بس په خپل قبر مبارک کې د مدینې منورې په روضه مبارکه کې په هغې کې یو قسم حیات ورته حاصل دی. قبر ته نږدې چې څوک ورشي درود سلام وایي هغې په خپله باندې اوري. د لرې نه د فرشتو په ذریعې ورته رسولی کېږي. من صلی علی عند قبري سمیته ومن صلی علی نایر ابلغته. څوک چې زما قبر ته نږدې
راشي درود السلام وای زه په خپل اورما تلرینه د پرشتو په ذریعه ما تر رسول کیږي الله پیغمبر فرمایي ابو داود کې حدیث موجود دی ان ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام دا الله پیغمبر فرمایي بل حدیث کې د عند القبر البعث موجود دی زمان قبر ته نږدې څوک راشي سلام کوي زبرته جواب ورکو نسائی کې حدیث موجود دی ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام زمګه کې فرشتي ګرځي د الله لخرې ګرځي زما د امت سلام ما تر راځي زمون عقیده ده خبر ته نږدې چې کوم درود سلام ولوسته شي په خپل اوري د لری نه فرشتو په ذریعه ورته رسول کیږي او زمون دغه عقیده د درس له حدیثونو ثابت الحمدلله ټول الحمدلله برا مارسو انبیاء کرام علیهم السلام خصوصیت وی او الله دې خلکو ته دغه اعزاز ورکړي علامه شمس الله افغاني سے بڑے مولانا دوی عالم دی ندیم بنی صغیر په نامور علماء کې دی د چانسنی کې دفن دی د دارالعلوم دیوبند استادو هغه خپل کتاب هغه فرمایي ور هغه زمانه کې د هندستان یو تعلیم دا په دارالعلوم دیوبند کې وفات شو هغه میډیا زمانه نه وا ول هغه شپږ میاشتې پس د هغې خپلوانو ته پته ولګېده هغوی پسې هندوستان ته راغلله د مدرسې انتظامي نه اجازه غوښتلو ول مونږ د اجازت راکوئ مونږ د خپل بچې لاش وباسو منتقل کوئ هغوی منع کړلو دیو منع نه شولو ول یا خو مونږ ته انتظام وکړئ چې ټول دلته را منتقل شو یا مونږ خپل بچې لاش وباسو افغانستان ته مې وړو علامه افغاني رحمه الله فرمایي ول هغه دارالعلوم دیوبند هغه وخت کې محترم قاري طیب صاحب رحمه الله هغه منع کړله ورته ویل مه کوئ دیو بله نه شولو هغه ورته غوسه شولو ویل ظالمانو د الله راز ولې ښکاره کوئ دیو منع نه شولو قبر یې کلاو کړلو قبر کشایي وکړله قاري هغه علامه افغاني صاحب رحمه الله فرمایي کله چې دا قبر کلاو کو دننه ګوري هغه طالب العلم 6 مهینې بعد قبر کلاو شوی دی بالکل روغ جوړ دی تر و تازه دی صحیح سالم دی علامه افغاني رحمه الله فرمایي دغه قبر د خاور دغه هغه جسد نه د مشکو خوشبويي راتله او کله چې علامه افغاني صاحب رحمه الله لیکلي دي کله چې تابوت کې بند کو په دا باډر باندې افغانستان ته اړو هلته پسې کسټم پولیس راغله ورته ویل تاسو مشک مګل کوئ او ورته ویل نه دي کوم مشک نه دي په دې کې یو طالب العلم لاش دی اگر کسټم افسران راځي تابوت کولاوي دننه تلاشي اخلي هغوی ګوري په خپلو سترګو باندې د دین او د قرآن دغه طالب 6 مهینې بعد د قبر نه بستری شوی دی روغ جوړ دی صحیح سالم دی تر و تازه دی د هغې نه د مشکو خوشبويي راځي الله د دغه دین او د قرآن د طالب اکرام و اعزاز دنیا والا ته ورکړي او دا حدیث د مشکات شریف سفر نمبر 25-26 کې اوږد حدیث د کریم چاپ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن نیکابله بنده قبر کې د سوال جواب په مرحله کې کامیاب شي فنادا منادی من السماء اسمان نے اعلان کوونکی اعلان کوي ان صدق عبدي زما بنده رښتیا ویله اوږد حدیث دی دغه تفصیل د رب زما بیا دې بنده ته د رب په حکم باندې د قبر کې هغه جنتي لباس ور واغوستولی شي د قبر بستر ورته وغوړولی شي قبر ورته خکړی شي او حدیث کې راځي فیاتیه من ریحها و طیبها دته په دا قبر کې د جنت هواګانې او خوشبویانې را شروع شي الله دې زموږ نصیب کې امین ووایي ټول ملګري امین ووایي زموږ داسې رونه وي د قبر په ژوند او په دغه زندګۍ باندې ورته اشکالات راځي هغه کمعقله په دې باندې نه پوهېږي چې دا جهان جدا دی ورې 3 عالمه د یو دنیا دی انسان د مور د ګېډې نه دنیا ته راشي د مرګ پورې دې 7 عالم دنیا وایي انسان باندې چې مرګ راشي د دې نه واخله د قیامت د سبا پورې دې ته عالم برزخ ویلی شي کله چې د قیامت سبا شروع شي بیا د نه ختمېدونکي زمانې ته عالم برزخ ویلی شي او قانون دا دی یو علم والا د بل علم حالات نشي محسوسولی قانون دا دی دنیا کې جسم اصل روح تابع برزخ کې روح اصل جسم تابع ممن کله کله سوالات شروع کی د قبر کې خدا سره موږ غوړو د قبر کې خدا جسم خاورې خاورې شوی دی ا ټوکړې ټوکړې شوی دی آزاد سوال څنګه ملاوي په دې قبر کې ژوند او ژوندۍ څنګه ده موږ ته الله دې عقل درکې د دې کتابونه وایا قانون بدل شو دنیا کې اگر عذاب او ثواب د بارا د راحت او تکلیف د بارا د جسم صحیح سالم کېدل ضروري و ځکه جسم اصل او روح تابع و لیکن برزخ کې قانون بدل شو انت روح اصل له جسم تابع دی انت د عذاب او ثواب د تکلیف او د راحت د پاره د جسم روح کېدل دغه ضروري نه دي
برابر بہت آسان لباس دے لیکن پر قبر کی حدیث کر رہے ہیں فیتیہ من ریحا وطیبیا پر قبر کی اور طرح خوشبویا دینا شروع دا ہر نیک عمل پر قبر کی دا خوشبوئی بھی وہ دنیا والا نشہ محسوس ہو لیسے کہ جہان بدل چلے دے ہاں کل کل رب ذو الجلال دیو چاہت درجی دیو ولی اللہ اگر درجی دنیا والا تدور خودو دا پارا اگر بحرم رو باسی تاسو برخبل علماء نوری دلی امام بخاری رحمہ اللہ جل قدر محدث سے اگر قبر دا خاوری نو خوشبوئی را اللہ تاسو برخبل علماء نوری دلی امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری دا قبر دا خاوری نو خوشبوئی را اللہ مولانا موسیٰ خان روحانی لوی دیو بندے عالم دا اگر قبر دا خاوری نو خوشبوئی را اللہ پیر قراری قطرے بری شریعت حضرت مولانا عزرمان ہزاروی سے نور اللہ مرکزہ دا قبر دا خاوری نو خوشبوئی رات اللہ دنیای تماشل کرنا او کل ہزاروی سے بلے مولانا قبر دا خاوری نو خوشبوئی شروع شو بلتے سا خلق چیز قبر دا جون روحانیات رلینے انکار کر او دنی تینون دا توحید و سنت دا اشاعت ورکلے تھے یقینوں کہ مخ کی معتزلہ وہ زمان میں قانون بدل جو زمان کتابوں کی معتزلہ پڑھا دی کی جامی کمی فتنی جنش طرح کا مون پڑھا ہو کمی فتنی جس طرح کا پڑھا ہو اس دا معتزلہ نوے لیشن دیو کی رب جبریان و شکل کی موجود تھے دار جماعت المسلمین والا عثمانیان جو تخلق ہوئے دیو پر شکل کی موجود تھے یقین وہ کیا کرے معتزلہ واقع دے پاکائی پری وکی امت تبشی بنے انداز کی دلتے دیو کا وغاہ شروع کرو اور دیو دا توحید ٹھول بنیاد دا قبر دا جون دا زندگی نا پر انکار باندے تھے دریو توحید بنیاد ٹھول دا کرامت اور کشف نا پر انکار باندے رہے الحمدللہ مونگ دیو بند والا مونگ اعتدال والا خرگیو مونگ دا قبر جون دا زندگی ہم برو مونگ دا توحید ہم قائلیو مونگ دا توحید ہم قائلیو مونگ کشف کرامت ہم مرو وہاں دا کشف کرامت پر امادے دا قبر دا جون دا زندگی دا روحانیاتو پر امادے امت شرک طرف تنوزو امت قبر پرستی طرف ترتلو رہے خائل چل دا قبر کانی بزان بگی قبر خاوری بزان راکاگی قبر نتوابو رکھئی مرادو نورنواری حاجتو نورنواری نظر نیازے بلی دیر نیو خائل اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا خیرے کھڑے ہوئے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ دی پہ یہود و نصارى لعنت ولیگی اگوی دخبر انبیاء قبرونا اگر سجدگاہ گرزولیو اخیری وقت اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کبلا اللہم لا تتخذ قبری بسر یعبد یا اللہ زمان قبر بت مجوڑا وچراغ عبادت کے دیشی نظر نیاز ورتخلق مری مرادون ورنواری توافن ورتگئی سجدے ورتگئی مرادون ورنواری اللہ پیغمبر آخری وقت دعا کرتا منکشب کرامتم منو لاری سراکیدم دالا رچ مشکل گساو حاجت روا سوک دے اللہ نہ صرف یہ اللہ سوک دے انتا سو منس کو علمانا سی ایاک نابدو ایاک نستعید ایاک نابدو ایاک مفولی بہی پنابدو باندی مقدم کرے دے دا حسر دبارا ایاک نابدو یا اللہ سا عبادت کیوں نا یا اللہ ایاک نابدو یا اللہ صرف سا عبادت کیوں و ایاک نستعید یا اللہ صرف دتانا مدد وارو عقیدم دادا ایم سسک اللہ بسرد فلا کاشف لہو اللہ کہ رب در تکلیف در ورسی دا کائنات را جمع شستان تکلیف لشرکی بلے عقیدم دادا قل پیغمبر ہوا اعلان ہوگا لا املک لکم ضر ولا رشدہ دستاسو رفارت نفی و نقصان مالک رہے وا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کائناتو کی غرہ ہستیدہ افضل ہستیدہ آلہ ہستیدہ کلچہ غد نفی و نقصان مالک نہ دے بیتو ہوئے برسو کی نش یہ وجہ عقیدم دا مشکل گساواج دروا صرف و صرف یو اللہ دے سوم دے برل دا دے خلقو اگر طول توحید بلی زیرہ زمشوی اللہ دی مونگ دا دخسی توحید نو وساتی مونگ دا توحید قائلیو خور توحید پا آل کی دا توحید نیو قائل مونگ دا توحید قائلیو لیکن دا دغم معتزلو بشانتے دغی پا بنیاد دا قبر و جوندو دا قبر و جوندو زندگی دا انکار نیو قائل لیکن ان زباتی دا معتزلو دا جدید ریشن پر بریان ہے بہرحال مانس کے ہو دا پا ہر قبر کی اللہ تعالیٰ دی زمان مستاس و نصیب کی امین ہوا ہے مولانا افتاب عالم سے اپل کتاب کی لکلی دی مولانا بدر اعظم میرٹی رحمہ اللہ دا التا وفات شو مدینہ منورہ کی بے التا دفن شو عرب دغسی کئی
روز جنت البقیع کی دلته کې وانسو کو پاتې د پدې کې 6 مهینه بعد د دین راغ جسم کو باسي دلته به نور خلک دفن کوي ځکه د هر چا هغه د خواهش چې دلته دفن سما ول زمانه قبر بلا قبر درېزم کلاو کو یو ځله کلاو کو هغه روغ جوړ صحیح سالم او تر دې چې کبن کې تغیر نه راغله دویم ځله کلاو کو ول پدریم ځله چې بیا کلاو کو بدل حالت ول هغه په خپل حالت پرې خو دو مولانا افتاب عالم سے لیکي وجه دا وا زمانه بلا د قران سره ډېر محبت دومره محبت یو چې چرته حافظ قرآن بناسو زما پلار باغ حافظ قرآن طرف ته مخبیر نه غځولې ویل قرآن یې پسې نه کړي برن ما خبره هغه ځکه نه بوتله ډیم کې شعر وشو دغه دا ټول بچي شهیدان شوي چې ور درې وسو زبیل ته ورلم بلکې دی چې د سربندي ور دغه بچو چې ورو شوي تیر کا مانه ټایم ورته ما سره زبل ځکه مصروف ما ټایم ورنه کو ډېر څه خوشاله مې خرج مې خبر کړی ځکه کوم بچو ته چې ما په سرونو لاسونه یې خوي ما سره مخامخ ملو شو بیا ما دا وی لاسونه کته ډېر درد به راته زړه به مې درد کې بلې بهرحال هلته نورو جلسو ته راغلم هغه مدرسې ته بیا ورغلم هغه مدرسې هغه طالبانو سره ملاو شو ما ځان سره سوچ کوو ما ویل دغه بچي چې چا په هغه اوبو کې بچ کړی و ظاهري سبب د هغوی دپاره دغه ګرځېدلی و چې دی په دغه اوبو کې د ډوب کېدو نه بچ کړی و د دغه بچو مور او پلار د دې خاندانونو پوره ژوند او زندګي شکریا ادا کوي احسان به ومني دغه چا چې د ډوبېدو نه بچ کړي څه یې کړي ډوبېدو نه بچ کړي مرګ نه د بچ کېدو ظاهري سهارې ګرځېدلې و سببې ګرځېدل دا مارکسیسم دی تحفة المؤمن الموت دا د مؤمن دپاره ډالۍ د ګفټ دی دا مؤمن دې ته خوشحالېږي دې نه یېرېږي نه خفه کېږي نه مؤمن دغه په ځان دپاره د جنت د تلو ذریعه ګرځي هغه ګړي مؤمن په دې سره هغه د وصال لمحات نصیب کېږي د هجران لمحات ختمېږي مؤمن دې ته خوشحالېږي خفه کېږي نه ورته دا مونږ تاسو چې تېرېږو د هغې وجه دا موږ خپل آخرت کور تباه کړی الله دې موږ سره د آخرت د کور فکر پیدا کړي امید ووایي ګورئ د دومره معمولي سیس باندې دومره لویه شکر یو سوچ هم کړی دی روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي دا سترګو کې به اوښکې ختمې ژړېدل نه به وینې را شروع شوي دي دا علما قاریان ستاسو بچي د دغې را روانې تباهۍ نه بچ کړي زموږ ستاسو خیرخواهان دي دې وخت کې به را ځمکه باندې د دې نه بل لوی خیرخواهان زموږ او ستاسو نشته مانا دې خلکو خپل نن زموږ ستاسو د بچو د سبا لپاره قربان کړی نن هم دوی په 7,000 روپۍ ماهانه تنخوا باندې گزاره کوي چې دا یو نسواري نه د 200 ګرام د میاشت خرڅ نه او موږ سوچ دی موږ یو دغه مولایانو ضرورت نشته دی ضرورت نه لري یقین وکړه دا ضرورت لري مشکلات لري دا زموږ ستاسو غوندې انسانان دي او دیو ته پته ده موږ په بېرحمه معاشره کې اوسېږو چېرته چې اسلامي ریاست چا بنیاد چې لا اله الا الله دی پاکستان کې مطلب کیا لا اله الا الله کله چې هغه اسلامي ریاست او سټیټ هغه سالانه بجټ پاس کوي په دې بجټ کې هغه ډمتوب د ډمخانو دپاره حسابي سینماګانو دپاره حسابي ډمانو دپاره حسابي انجوګانو دپاره حسابي په دې کې د غیر مسلم اقلیتونو د هغوی د عبادت خانو دپاره حسابي لیکن په دغه بجټ کې هغه د دغه مظلومه کتاب د دې د درسګاه دپاره حصلوي د دې د زده کوونکي ښوونکي طالب او قاري صاحب دپاره حصلوي په دغه بجټ کې د جومات مدرسې دپاره حصلوي هغوی ته پته ده په دغه بېرحمه معاشره کې زما یو مسلمان ورور په کوم بچي چې انګریزي تعلیم حاصلوي په هغې باندې دنیا پیسه لګوي وخت ورکوي اهمیت یې په زړه کې وي لیکن زما کوم ورور مسلمان چې هغه دغه مدرسې ته کوم بچی رالېږي قرآن پې زده کوي دې بچي اهمیت یې زړه کې دی ده ته وخت ورکول نه ده په سمجھ کې نه راځي د باندې پیسه لګول تر اوسه پورې دغه مسلمان په سمجھ کې نه راځي مجبوره دی چې خپل ضروریات تباه وکړي الله به یې تپوس کوي به یې خامخا به یې کوي د یو ځای محترم معظم وکړي موږ به خپل مدرسو موږ به د خپلو علماو ضروریات پوره کوو انشاءالله العزیز ملګرتیا به ورسره کوو انشاءالله العزیز انشاءالله خو ووایئ که نه که ورسره تعاون انشاءالله خو تعاون د پیسو به کوو ښه زموږ پښتانه جومان مدرسې ته هم راشي اکثر بهر ملک کې وي غټ غټ کاروبارونه یې مونږ ته کال وکړي وایي یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورکړه ضروریات یې پوره کړه دعا به درته هغه وکړي و چې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي بیا خو کار نه کېږي څه خلک به دعاګانې کوي څه خلک به ضروریات پوره کوي تقسیم د کار وکړو بیا به نظام چلېږي انشاءالله العزیز انشاءالله به ووایې که نه کوو به انشاءالله ګورئ
نن پر کفر یو طرف ته زموږ ستاسو تهذیب تباه کول غواړي یقین وکړه مقابله کوونکي دا دیني مدرسې دي دا علما دي دا چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ کفر ته بده ده تر څو چې دا دیني مدرسې دا علما نه وي کمزوري شوي تر هغه وخته پورې د مسلمانانو تهذیب بربادول دا ممکن دی دې وجه نه هغوی په دې ګزار کوي د دې د کمزوري کولو کوشش کوي لیکن مسلمانانو ورونو سوال درته کوم دا چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ دا علما چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ ورنه روان نسل به هم حیا نه پېژني غیرت به نه پېژني دین به نه پېژني ایمان به نه پېژني قرآن به نه پېژني بیا به دلته دیو د حلالو حرامو تمیز کې فرق نشي تمیز نشي کولی دې وجې نه عزم وکړئ چې انشاءالله موږ به خپل علما او دیني مدرسې هغه آبادې ساتو انشاءالله حضور انشاءالله دې وجې نه عزم وکړئ زموږ کاروبارونو کې زموږ تجارتونو کې زموږ تنخواګانو کې زموږ دکاندارو کې به د دې مدرسو حصه وي انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله